کله چې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت او رسالت پیغمبري ورکړو، حکم یې وکړ چې خلکو ته دین ورسوه. نو ما ویلو چې لومبی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بالغانو سړو کې مسلمان شو. بیا حضرت علی دا ورسره و، بالکانو کې زید ابن حارثه په غلامانو کې، او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په ښځو کې لومبي مسلمانان شو. لا نبی علیہ السلام ته کولاو دا اسلام د دعوت حکم نو شوی، خو الله مدد کورورو یو کس مسلمانې ده. نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې منځ کاو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی ولاړو، دواړه په مانځه ولاړو. نو ابو طالب صاحب دې ترو او د هغه یو زوی جعفر دی په لاره تېرېدل. نو چې ابو طالب وکتل چې رسول الله مبارک په مانځه ولاړ دی او علي ورسره دی، نو دا جعفر د علي صاحب ورور. نو نبی علیہ السلام دی جعفر ته وایي جعفره وګوره که نه د تره زوی دی م ولاړ دی، ورور دی م ورسره ولاړ دی. او بیا ورته ابو طالب وایي وی جعفر یو کار وکړه، وی دا د تره زوی دی ډېر صالح دی او نیک انسان دی او دین حق دی. ګورې دین حق دی، په دې وجه ما ستا ورور علي ته م وایي چې ته ملګری شه، او تا ته م دا وایم ما پرېږده د ما تپوس مه کوه، خو تا ته م دا وایم چې د ده ملګری شه، د سره یو ځای شه، د ده تابع شه، دی به تا په ښه لاره بوځي، په خرابه لار به دې چاته م بونه ځي. نو جعفر ابن ابي طالب د ابو طالب زوی د علي صاحب ورور او د حضور پاک د تره زوی دی ورغې د رسول الله مبارک په لاس باندې بیعت وکړو او خدای پاک مسلمان کړ. سړی حیران شي، علي صاحب هم د ده په وینا مسلمان شوی دی. خپله جذبه مو ورته پته وه چې رسول الله مبارک رښتونی پیغمبر دی. ماشوم حضور پاک سره لوی شوی و، تېره جمعه مې درته قصه کړې ده، لیکن ده ورته وی ورځه دی بل دوی ته م وایي ورځه خپل اسلام په نصیب کې. نو د ده څه حالات دي بیا بل وخت به درته ووایم انشاءالله العزیز. نو د ابو طالب دویم زوی جعفر دا الله پاک مسلمانان کړ. یو بل کس دی عفیفی کندی، دی وی چې رضی الله عنه دا پنګار ولې کوي دا ټکه عفیفی کندی دی وی زه د مینا په میدان کې روانو مو، حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک تره. وی چې مې وکتل نو نبی علیہ السلام مبارک په مازه ولاړ دی، یو ورسره علي دی، یو ورسره زید ابن حارثه دی، یو ورسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا م ورسره ولاړ دی په مانځه. عفیفی کیندی وی ما حضرت عباس هغه وخت کې ولا عباس مسلمان شوی نو، ما عباس ته وی چې عباس دا څه مسله ده، دا دوی څه کوي، دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې. وی عباس راته وی چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم، او هغه وی چې مال الله پیغمبري را کړی د نبوت، مال الله نبوت او پیغمبري را کړی ده، او زه د خدای رسول یم او په یو سوچه دین یم، او چې دا کم ورسره یو کس ولاړ دی دا زما رواره دی علي، دی ملګری دی. دا بل هلک چې وینې زید ابن حارثه دا د مونږ برایې دی، دی ملګری دی. او دا کومه ښځه چې ورسره ولاړه ده نو دی بیبي ده حضرت خدیجه. عفیفه نور نه پوهېږو، خو رواره مې وایي چې مال الله پیغمبري را کړې ده او زه د الله پیغمبر یم او خلکو ته یې لېږلی ما. عفیفه رواره مې ګورې رښتونی دی. وی چې عباس دا خبره وکړه نو زه ورغلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، مې عباس چې رواره دی او ته ورته رښتونی م وی او صادق او امین هم دی، ودرېږه معلومات ته اخلو.
هوښیار انسان هغه دی چې د انسان معلومات واخلي. وی چې ورلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا تاسو څه کوئ؟ وی موږ د الله عبادت کوو. وی ما ورته وی چې ستا مقصد څه دی؟ وی چې د الله رسول من لاره لېږلی چې خلکو ته نیغه د الله لار وښیم. او ستا دین څه دی؟ مې زما دین دا دی چې زما دا دعوه ده چې الله یو دی، شریک نه لري. دقه مې غټه دعوه ده. الله لېږلی دی لیم چې خلکو ته دا خپل دعوت ورسوم. الله یو دی، هېڅ قسمه شریک نه لري. او چې دا څومره خلک د دې کاڼو بوټو عبادت کوي، نه فایده رسولی شي او نه تاوان. الله یو دی. وی ما چې دا خبره خو دې هوښیاره ده، زه دې ملګری کېږم. نو ما هم ایمان راوړه، مسلمان شوم. او عفیف وی ډېر لوی افسوس مې وکړو چې ارمان چې ابوبکر او علی او حضرت خدیجه او زید ابن حارثه پسې د 5 نمبر یا 4 نمبر مسلمان به سخوان به کړی. خوشحاله شوم په ایمان. حضرت عفیف کندی رضی الله تعالی عنہ. بیا ورپسې حضرت طلحه رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت طلحه وی زه تلم بصرا ته. بصرا علاقه د شام طرف ته. وی چې بصرا ته لاړم په قافله کې وم، هلته د عیسایانو یو راهب و. زه به ویم چې د عیسایانو یو نیک سړی، د عیسایانو یو ملا، یو راهب و. وی هغه راغی او قافلې ته آواز وکړو چې تاسو کې د مکې د حرم څوک شته؟ وی ما ول آواز ورکړه چې او زه د مکې اوسېدونکی یم، د حرم د مکې اوسېدونکی یم زه. وی دلته راشه. وی راته وی چې احمد راوتی دی؟ وی ما ورته چې څوک احمد؟ وی چې د آخر زمانې پیغمبر. او ته نه پیژنې؟ مې چې زه خو احمد نه پیژنم. وی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی. زمونږ کتابونو کې لیکلی دي چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی، او په دې میاشت کې به روځي، او دې به خاتم الانبیاء او آخر الانبیاء، د نه پس به بل پیغمبر نه راځي. د آخري پیغمبر دی، بل به نه راځي. او دام زمونږ په کتابونو کې لیکلی دي چې دی به یو داسې ځمکې ته هجرت کوي چې به کاڼي جنی او د کجورو ډکه به وي. دا هم زمونږ کتابونو کې دي. او دی به پاک دامنې او د پاک دامنې خبرې به خلکو ته کوي. او ما ته وی چې طلحه وصیت ته کوم چې کله ورسېدې او دا سړی دې ومونته، ګورې د نه رستو نه شي، د مرستګرتیا به کوې. وی تلواره شوم چې زه به کله مکې ته ځم، قافله به کله رسي. وی چې قافله راورسېده مکې ته، خلکو نه مې تپوس وکړو چې څه نوې حالات خو نشته؟ وی یاره نور څه نشته، خو د عبدالله زوی د محمد صلی الله علیه وسلم. او کم محمد؟ امین او صادق محمد، ځکه پیغمبر مبارک په دې لقب مشهور و. هغه یو نوی دین اختیار کړی دی. هغه وایي چې زه د خدای پیغمبر یم او زه رسول یم، نور څه نشته او دا شی شته. طلحه وایي زما دوست و حضرت ابوبکر صدیق. وی هغه له ورلم. وی ما چې ابوبکر، وی خلکو راته وایي چې ابوبکر یې ملګری دی، دا ابو قحافه زوی ابوبکر یې ملګری دی. وی لاړم حضرت ابوبکر ته مې دروازه وواله، دی راووته. مې ابوبکر یو تپوس ته کوم، دغسې زه تللی وم بصرا ته، او هلته د عیسایانو یو مشر راته دا خبره وکړه چې د عبدالله زوی او د عبدالمطلب نوسی په دې میاشت کې زمونږ کتابونه لیکي چې دی راوتی دی، او د نبوت دعوه او اخري پیغمبر. وی ما ته وی چې خبره ټیک ده که نه طلحه؟ زه یم ملګری یم. چې تا تر کله پادري وې، راهب درته وې، نو دې کې بیا څه شکونه کوې؟ وی ما وی چې خما بوزه. وی درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له پټ بوتلم. ما د نبی علیه السلام ته دا ټوله خبره وکړه. حضور پاک ډېر خوشحاله شو، ځکه د بصرا پادري یو خبره وکړله او د پخوانو کتابونو په رڼا کې خبره وکړه د رسول الله مبارک د حقانیت او د سوچوالي درست هغه یو شهادت ورکړ. وی ما ته بیا تپوس وکړه د رسول الله مبارک خو دواړه نومونه محمد او احمد، په دواړو یو مور یې ښه دی، یو نیکه تاسو ته ما مخکې ویلي وی نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې او د الله پیغمبر یم، الله را لېږلی یم، ما نه پس بل پیغمبر به نه راځي. او ما ته دا خولی چې د خلکو ته ووایه چې د دې کاڼو بوټو د دې عبادتونه نه کوي، یو زما عبادت وکړي.
یو ما ته مخکې نو الله طلحه وی زم الله پاک د هغه په لاس باندې بیعت مې وکړو او خدای پاک ایمان را نصیب کړ. ورپسې بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. وی دی کې یو رڼا راښکاره شوه. وی چې رڼا ته مې وکتل نو رڼا پسې نور راووته، غټ نور. وی چې نور ته مې وکتل نو نور پسې حضرت ابوبکر روان دی. بیا چې مې وکتل نو حضرت ابوبکر پسې علي روان دی. چې مې وکتل نو زید ابن حارثه روان دی. چې مې وکتل نو یو ښځه روانه ده خدیجه. وی مال یم ډېر خوند راکه نو زم د انور پسې روان شم. وی چې راویښ شم نو زما دوستو حضرت ابوبکر هغه له ورغلم چې ابوبکر دقسې خوب مې لیدلی دی. توره تیاره کې رڼا راښکاره شوه. د تورې تیارې نه مراد ابوبکر وی ته نه پوهېږې دا خو ښکاره تعبیر دی. توره تیاره د کفر او د جهالت او د ګمراهۍ تیاره ده. هغې کې رڼا او نور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغلی دی چې د جهالت تیاره ختمه کړي، د ګمراهۍ تیاره ختمه کړي. او زه ورپسې روان یم تا ته پته نشته، علي ورپسې روان دی تا ته پته نشته په دغه رڼا کې، او خدیجه ورپسې روانه ده تا ته پته نشته، او زید ابن حارثه روان دی په دې رڼا کې تا ته پته نشته، او الله تم موږ پسې رڼا ته را روان کړئ. نو ګوره سعد نور دویم سوچ پکې کې مه کوه. وی نیغې بوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له، او ما دا خوب د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی پې ډېر زیات خوشحاله شو. ګوره دا داسې څیزونه دي چې الله مسلمان ته ښایي چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله انسان تړه کې اچي چې دې به تیاره ختموي، جاهلیت به ختموي، ګمراهي به ختموي، او د هدایت او د ایمان رڼاګانې به خوروي. الله ښایي. سعد ابن ابي وقاص وی بس ما چې ډېره ښه ده، لاس مې د رسول الله مبارک په لاس کې ورکړ او کلمه شهادت مې الله ایمان را نصیب کړ. د ده نه ډېر لوی کار خدای پاک اخیستی دی. دی اول من رما بسهم فی سبیل الله، د خدای په لار کې لومبې غشې د جهاد ده ویشتی دی. دغه صحابي دی، الله ولا بیا ډېر لوی منقبت ورکړی دی. او دا هغه صحابي دی سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله مبارک صرف دو صحابو دپاره یو ټکی ویلی دی ماشاءالله. یو پکې دا دی د احد په جنگ کې چې د به غشي ویشته نو رسول الله مبارک به آواز ورکړه ارمی یا سعد فداک ابي و امي، سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان. رسول الله مبارک ته مور پلار قربانوي. اولا سعده زما مور و پلار تا نه قربان. او دله داسې زبردست دعا کړې ده اللهم اجب دعوته، خدای د دعا قبوله کړي. مستجاب الدعوات وسدد سهمه، او چې غشي ولي چې نیخ په ټاکې ولګي غشې ولا برابر کې، دا ورته دعا کړې ده. او واقعي هم دقسې وه چې د غشې به چته د هدف نه چې په کوم ځای به یې غشي ویشته خطا به نه ته، او چې کله به دعا کوله رب العالمین به دعا قبلوله داسې چته نه تېره شوې چې د دعا خدای پاک نه قبوله کړې. زما وروڼو دا بل مسلمان سعد ابن ابي وقاص چې ته بل وخت کې به حالات درته ذکر کوم. بل ورپسې خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو. سعید ابن العاص دا غزوه خالد دیو یو خوب وینم، یو خندق والا دیو ډېر جوور خندق دی، دومره جوور خندق دی چې ویښې نه معلومیږي او ډېر ښکته دی. او زه د هغې په غاړه ولاړ یم او پلار دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي. زما پلار سعید ابن العاص دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي، او چې دې کې شاته مې وکتل بس ور غورځوي مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دې د ملا نه کلک ونیمه او د خندق نه یې راښکم. پلار مې حق دک حیران شو او غصه کې ما ته ګوري چې ته خو ما غورځولې، ته خو د بچ کړې. دې کې د خوبه راویښ شو. دا د اور خندق دی، دا د کفر او د ګمراهۍ خندق دی، او پلار دی په هغه دین کلک دی ور غورځوي دی. او چا بچ کړی د خندق نه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اوس هم نه پوهېږي. وی په دې خبرو موږ دواړه یو بل سره لګیا یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده.
مې چې ابوبکر تاله مشورې له راغلی وی هغه به دله خوښوم چې ځان له مې څه خوښ کړي دي راځه وی نبی علیه السلام مبارک له ورغلم ورته ودرېدم وی دا خوب مې ورته وی چې خالده دې کې د سوچ ضرورت څه دی دې کې څه ضرورت دی را سوچ ته خو هوښیار سړی قابل سړی پوه سړی او د دومره بوتانو عبادت تر ننه پورې تا وکړو تاله څه خیر درکړو د کم شر نه بچ کړې خیر او شر د الله په لاس کې د خیر او شر مالک رب العالمین هغه الله ته بلنه کو هغه الله ته خلق بلم غیر الله نه خلق ملیر کوم بت بسی او هغه به تعالی خیر در کول بسی الله پاک ایمان را نصیب که مسلمان شو یہ مسلمان شم ګوره خوب تعبیر همغسې دی چې کور ته لاړم پلار رانه خبر شو پلار مې سخت غوسه او زه ووالم او دومره یې ووالم چې یو ډنکې و یو چوکه ور ارېله هغه یې په سر راله ټوټې ټوټې کړه او ته هغه سړي پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته ګمراهان وایي ته هغه انسان پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته چې مونږ او زمونږ پلارانو نیکونو ټول عمر عبادت کړی دی هغه خدایانو ته جاهلان وایي او هغه خدایانو ته ناپویه وایي او هغه خدایان چې مونږ له بچي راکوي او مونږ له مال او دولت راکوي او مونږ باندې باران وري وایي دا هېڅ هم نشي کولی سړي پسې روان یې اوهو خوب رښتونې دی بابا ته خو ما کندې ته غورځې خیر او شر څوک ورکوي الله ورکوي بچي الله ورکوي او هغه بوتان چې د ځان نه مچ نشي شړلی تا له به څه خیر درکړي تا نه به شر کم ځای نه دفع کړي هغه بوت چې خبرې نشي کولی ته ورته چغې وه تا له اواز نشي درکولی نو چې اواز نشي درکولی ته چغې ورته وه ځان نه مچ نشي شړلی ځان نشي بچ کولی تا ودرولی او ته حفاظت کې ستا به څه حفاظت وکړي بابا ته خو واقعي ما کندې ته غورځی بابا مسلمان او زه مسلمان شم که ته واپس خپل د پلار نیکه دین له کفر له رانلې خپل د پلار نیکه زوړ دین له نو پرېږدم دی چېرته کور کې دی نه پرېږدم جامې در نه وباسم او شړم دی مې بابا خوښه دی خپله ده وی زما د کور نه وځه نو پلار وشړلم ویم والم وینم کړم په سر یې راله چوکه ماته کړه د کور نه یې وشړلم نو ځای مې نو د رسول الله مبارک خواله لاړم وی ذلیله مې کړې که نه اوهو دا خلک وایي ګنې ذلت په دې کې دی چې ډوډۍ چاته نه میلاویږي جامه نه میلاویږي ان العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون کله يعلمون دی عزت خو الله سره دی د الله دی د پیغمبر دی د مسلمان دی منافق او کافر نه پوهیږي وی بیا پلار مې ناجوړه شو زه خو یې کور نه وشړلم نه یې پرېښودم وی پلار مې چې ناجوړه شو نو قسم یې وخوړو چې که زه له دې بیمارۍ نه پاڅېدم نو زه به دا سړی وجنم کوم چې زمونږ د خدایانو بد وایي دا دین به ختموم دا به میټاوو او د دې د دین د میټاولو دپاره بل علاج نشته چې دا مشر وله مړ کړم وی چې ما ته د اطلاع راورسېده نو بیت الله ته لاړم او لاس مې الله ته اوچت کړ مې خدای پلار زما یو خوا پلار دی بل خوا پیغمبر دی یو خواته او یو خوا پلار دی پروردګاره او پلار مې دا قسم کړی دی او جاهلیت د خلکو قسم خو بل شانتي و بیا ای چېته ماته و الله پلار مې دا قسم کړی دی خدای چې دې بیماری نه پانسې چې دې بیماری نه رب العالمین اوچت نه کې ځکه زه لوی ازمایش کې پلار شړلی مې جامې م رانه ایستې دي او وهلی مې او بیا هم پلار دی او دا خبره به کوي خدای چې دې نه پانسې ما د ما دعا و د پلار مرګ و خبره ختمه محفوظ شم خپل کور ته واپس لاړم خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه او بیا صاحب د رسول الله مبارک خاص ملګری حضرت عثمان رضی الله عنه الله مسلمان حضرت عثمان دا د ترور د مور خورې ده د هغې سعدا نوم دی سعدا هغه سعدا کاهنه وه د کهانت دا شی ورته یاد و جادوګر یو قسم دی سحر یو قسم دی او شاعره وه زبردسته نو یې زه یو ځل د سعدا کره لاړم د ترور کره د پلار دی د مور دی مور ته نو چې لاړم یو څو شعرونه یې وویل دا شعرونو دا مطلب و چې دین حق توحید والا دین دی او دا بوتان څه نشي کولی او نوی پیغمبر راغلی دی وایي چې دا شعرونه یې وویل نو ما ورته وایي چې ترورې ته څه وی دا تا څه وی چې نوی دین دی او نوی سړی دی او دا پلار نیکه دین خراب دی او دا ته څه وی شعرونه دې راته وویل
وی هغې راته وی چې عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشان يا عثمان يا عثمان يا عثمان لك الجمال ولك الشان اے عثمانه اے عثمانه اے عثمانه تعالی خو ډېر لوی ډول دی تعالی خو الله ډېر لوی زینت او ډول درکړی دی او ستا یو شان به تعالی به خدای یو شان درکوي هذا نبي معه البرهان ارسله بحقه الديان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الاوثان دا یو پیغمبر راغلی دی یا عثمانه دا یو پیغمبر راغلی دی معه البرهان دلیل وسره دی دلیل څه شی دی قرآن دی دلیل معجزه ده دلیل داغه ښکلي صفتونه دي ارسله بحقه الديان او دیان ذات په حق را لېږلی دی اوس شعرونه وایي وجاءه التنزيل والفرقان دا خدای حکمونه ولا راځي او قرآن چې فرق د حق او د باطل کې ام ولا را روان دی دا د فتبعه عثمانه د تابع شه او تا دی لا تغیا بک الاوثان بوتان د گمراهان نه کی یا لا تغیاک الاوثان بوتان د تا گمراه نه کی و چې دا مې واورېدل نو ما ورته چې ترور څه وی تا څه وی وی چې عثمانه زه پوهیږم تا ته پته نشته محمد د آخر زمانې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او رښتونه پیغمبر دی ما ته علم دی ما ته پته د رښتونه پیغمبر دی او تا د عزت خاوند دی په خپل قوم کې د لوړ قد قامت خاوند دی په خپل قوم کې پام کوه بل خوا لاړ نشي ورشه ملګری شه ملګرتیا وکړه ترور څه وی ما ته پته ده ما خبره منې که نه رښتونې دی که نه دروغجن نه دی او ما ته چې کومې د پخوانو کتابونو نه او د خپل علم نه کومې نښې ښکاره شوي دي نو دا رښتونه دی حضرت عثمان ولاړم حضرت ابوبکر سره د خاص دوستانه وه هغه له ورغلم دروازه مې ورته وویله ابوبکر زما ترور داسې شعرونه ماته وایي وی ما ته عثمان که بل چا باندې خبره پټی په دا دې ولې پټی شي تا ته پته نشته چې دا محمد رښتونه دی صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته اوسه پورې چې د دروغ نه دی ویل تا ته پته نشته چې هغه څه لالچ ته چا نه نشته تا ته پته نشته چې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړل په خپل لاس کاڼې جوړو هغې ته سجدې کوو د خدای مخلوق ته سجدې کوو مخلوق ته ولې وکړو خالق ته ولې ونه کړو او څه بادشاه خو موږ نه نه غواړو چې موږ وایو چې د بادشاه تمه د لالچې دی پیسه خو موږ نه نه غواړو چې ګنده پیسې تمه د لالچې دی او ستا ترور هوښیاره ده پوهه کړې اوس باقي په تا له پکار چې تا پوه کړې وایي موږ په دې خبرو کې لګیو چې دې کې رسول الله مبارک او حضرت علي راووتل موږ یې ولیدو وایي چې ویې لیدو حضرت علي صاحب ورغې او رسول الله مبارک ته په غوږ کې پټې خبرې وکړې هر څه چې ورته وایي او چې هغه ورته په غوږ کې پټې خبرې وکړې نو رسول الله مبارک ماله نیغ راغی ماله لاس راکړه ما ته عثمان تا نه تا تمه لرم چې تم یو الله ومنې او دا شرک پرېږدې او تا نه دا تمه لرم ته ډېر زیات هوښیار یې چې د خپل هوښیارتوب نه کار واخلې دا بوتان به څه دله درکړي د خدای شریک ګورې هغه الله چې زمونږ خالق او زمونږ مالک دی هغه رب ولې ونه منو عثمان زما ملګری شه وی چې دا خبرې رسول الله مبارک وکړې وی قسم دی چې حضور پاک لګیو وی ما چې دی کله چپ شي چې زه مسلمان شم د ده دا خبرې به کله بندېږي چې زه مسلمان شم وی زړه یې راله بار راویسته وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړه مې الله رسول نورې خبرې پرېږدوه خو په کومه طریقه دې ملګری شم بس دا دوه طریقې دي نور څه نشته الله به یو منې ما به د خدای پیغمبر ومنې ما وی ډېره ښه ده شاه کلمې شهادت ووی او مسلمان شو چې مسلمان شوم لاړم ترور له سعودا له مې ترورې ستا خبره مې ومنله او د هغه ملګری شوم وی ما ته وی چې خوریا بچې چې په دنیا کې د کوم هوښیار کار کړی دی هغه دې امدام کړی دی او یو درې خبرې نورې واوره بیا وی هدى الله عثمان الصفي بقوله هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا
وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأرض فدا لك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت بالحق. یا دا سوی دا سعودا وی اللہ عثمان تا ہدایت ورکو. اگا عثمان چی پاک دامنو پخپل قول سر پخپل خبر یا دا پیغمبر پا خبر اللہ ہدایت ورکو. او واقعی عثمان پاک دامنو. حضرت عثمان وی ما پخ جاہلیت کم چا تا گناہ ندا کردی دا پلی تا گناہ چی وطا وی. او اللہ تعالی حق طرف تا ولا ہدایت ورکو مخی ولا ورکلا. نو پخپل او خیار سوچ و فکر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگرے شو. او دا اروا دا مور نومی اروا دے دا اروا زوی چے دے دا حق نمانی نشو دا حق مرگرے شو. او بیا ولا المبعوث رسول اللہ مبارک وانکحه المبعوث احدى بناته لوری ولا ورکلا. دا یو واغا وقت کے بلے مولا بیا ورکلا. فکان کبدر مازج الشمس فی الارض دا سے شوا لکه دا سوار لسم سپومه نور چې دواړه یو ځای شي زمکه روښانه کړي. الله اکبر. او دا سعدا بیا سوی فدن لکه یا ابن الهاشمیین مهجتی، ای د هاشمیینو بچی روح می دنه قربان، دما روح درنه قربان. فانت امین الله ارسلت بالحق، ته د خدای امینه او په حق دنیا ته لېږلی شوی. حضرت عثمان خدای مسلمان کړ. او بیا ابو لهب په دوو زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لونه کویدن وی. دا اوس قصه درته رستو کوم. هغه دواړه پرېښودې نبي علیه السلام ته، زړه یې وله دک ورکاو. نو یو لورې حضرت عثمان ته په نکاح کړه. بیا وروستو چې حضرت عثمان هغه لور د رسول الله مبارک وفات شوه، نو بله لور یې ورته په نکاح کړه. د یوې نوم رقیه او د بل نوم ام کلثوم. او بیا چې هغه دویمه وفات شوه، نو رسول الله مبارک بیا وفرمایل وی که درېیمه مې وې دا به مې عثمان له ورکړې وه. خدای دې څومره لوی شخصیت جوړ کړ، خلیفه ثالث. او د حیا نمونه اشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء. رسول الله مبارک فرمای اصدق پټولو کې رښتونی ابو بکر دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت عمر فاروق دی. او اصدقهم حیاء عمر، رښتونی حیادار او عثمان حضرت عثمان دی. هم خدای مسلمان کو. بیا حضرت عمار ابن یاسر او حضرت صہیب دواړه را روان دي اسلام لا. دی وخت رسول الله مبارک دار ارقم کې دی. دواړه یو بل سره میلاو شو. د ارقم د کور مخې ته یو د یو نه تپوس کی سکے، بل د بل نه تپوس کی سکے. عمار صہیب تی صہیب سکے. او دا صہیب اصل کې د عراق د علاقه و، دا د روم نو غوري. هلک صہیب رومي وای، مشهور هم په صہیب رومي دی. دا د عراق د علاقه و. خو دې ماشوم چا تختول روم ته، په خو به د ماشومان تختول، بیا به غلامان کړه او خرڅول به، نو روم ته تختول. نو روم کې اوسېده، نو د روم نه راو تختید مکې مکرمې ته. نو خلک صہیب رومي ورته وای. اصل د روم نه، روم ته چا تختول و. شاعر وی سلمان ز فارسو، سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب از روم. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب از روم. ز خاک مکہ ابی جہل اینچ بلعجب است. صہیب روم نہ رو تختے، بلال دا حبشے دے، سلمان دا فارس او دا عراق اوسیدون کے دے، او د مکی د خار د خور نه ابو جهل جوړ دی. هغه وګوره دا وګوره، عجیبه خبره ده. دا دواړه یو یو ته وي سکې، بل بل ته وي سکې. یاره ویم درته وي زما خو نیت دا دی چې زه خو دې سړي له ورځم. نبي علیه السلام نوم یې واخېسته. نوم به یې نه شو اخېستی د یارې نه، چې هسې نه چې ته هوا دا خبرې بل خوا یو چې ته کوم کافر راګیر نه کړي. خبره خو به پټه ساتئ که نه، او پټه ساتم وایه په یو بل پیو. وی زه خو دې سړي له ورځم ورګرې کېږم. دې بوتانو موږ له اوسه پورې سره کړل. عمار وي زه خو هم په دې نیت راغلی یم.
لاړل دواړه رسول الله مبارک له ورننوتل په لاس یې ورته لاس کېښود کلمې شهادت ویل الله مسلمانان کړل عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه وی تللی وم تجارت کې علاقې ته وی چې هلته لاړم یو سړی لګیا دی اوس یو راهب لګیا دی هغه راهب خلکو ته وایي ای خلکه پرېږدی شام پرېږدی یمن پرېږدی روم لر شئ مکې ته د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی ملګرتیا وکړئ پرېږدی شام پرېږدی یمن نور علاقې پرېږدی د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی مکې ته ملګرتیا وکړئ کامیابي په دې کې ده هلته چغې والي کېږي ماشاءالله عمرو بن عبسه رضی الله عنه چې دا سړي خبره مې واورېده ورغلم مې دا ته څه وی وی بس دا آخر زمانې پیغمبر دا دنیا د راتلو میاشت ده او دا رښتونی پیغمبر دی او هوښیار به هغه یو کامیاب به هغې چې د هغه ملګرتیا وکړي بس هغه ځای نه په منډ رالم مکې مکرمې ته معلومات وکړل مکه کې څه حالت دي وی دغسې محمد د پیغمبرۍ دعوه کړې ده صلی الله علیه وسلم کم ځای دی دار ارقم ته غلې غوندې پټ ورلم رسول الله مبارک ته عرض کوم الله رسوله زه خو په خپله خوښه نه یم راغلی ګورې زه د پلانکۍ علاقې راهب د عیسایانو مشر رالیږلی یم الله اکبر کلمه شهادت مې وی او خدای پاک مسلمان کړ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو ذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبرۍ چرچا او شهرت شروع شو ما ورور ولېږه چې ورور یې ته لاړ شه په مکه کې ما له خبر راوړه چې دا خبره څنګه ده ورور مې راغی مکې ته واپس راغی ابوذر وایي چې څنګه راغی بنو غفار یو قوم دی د هغې سره تعلق ده شام ته چې به قافلې تلې دي په کلي خوا به تلې وایي چې رور مې راغی ما ته وایي چې رورې خبره درسته ده یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او څوک یې مخالف دی او څوک یې ملګري دي خو مکه کې دشمن ډېر زیات دی او دا کلمه وایي خلکو ته وایي چې الله یو ومنئ زه د خدای رسول یم بس او دقه مې واورېده وایي رورې خبره دې څه ډېره مضبوط راونړه داسې خبره دې راونړه چې زما د زړه تشفي پې حاصله شي او زما زړه پې مطمئن شي په خپله ځم یو بتکې و د اوبو مې ځان سره واغېسته او یو ګوړې مې غاړې ته واچو پکې مې خوراک سامان واغېست مکې ته رالم چې رالم چې اندازه مې واغېسته خلک یې ډېر دشمنان و مخالف یارېدم غږ مې نه کو بیت الله سره کېناستم خلک به حج عمرې له راتلل که نه د مسافرو به خدمت چا کو د حضور پاک د قوم خلکو بنو هاشم وی ماښام و ډډه مې والې و دې کې حضرت علي راغی وی ما ته وی مسافرې مې او ډوډۍ دې خوړلې ده نه راځه ما پسې علي مخکې زور پسې م کور ته یې بوتلم روټۍ را باندې وخوړه شپې را باندې وکړه خو نه ده څه ووې نه ما څه ووې ما یارېدم مې هسې نه دا هم د دې پیغمبر په دشمنانو کې څوک یا په دا کور کې را باندې را کښېنوي غږ مې ونه کړ وی ستا له بیا رالمه بیت الله سره ناست یم او مې چې درکړه داسې چا د خولې نه مې واورېده یا مې چېرته په تېر کې ولید هسې نه چاته ووایم چې دا څوک دی خو چې ختم راغلی وله جنجال جوړ نه شي وی بیا ماښام علي راغی وی ما ته یې وی چې میلمه لکه چې مقصد ته لا نه رسېدلې مې نه وی راځه راپسې بیا لاړم بیا را باندې روټۍ خوړه شپه مې وکړه وی سار له بیا د بیت الله خوا کې ناست یم یاره که پته ولګېده وی بیا علي راغی ماښام شو وی میلمه بیا پاتې شپې ته مې او وی راځه راپسې وی لاړمه وی روټۍ را باندې راته کېښوده وی ما ته وی میلمه ستا خو نن درېیمه ورځ ده څنګه حال کې راغلی وی مې چې یو خبر راته کوم خو که چا تال نه وی دومره یاره پړه پرته څوک نه خبره وی چې نه چاته مخ بګ نه کومه ښه خو د بنو غفار قوم نه موږ علاقې نه راغلی یم او ما اورېدلي چې دلته کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده معلومات اخلم چې دا رښتونی دی که دروغجن دی وی ما ته وی بس کار وشو که خیر غم مه کوه زه به دې ورسره میلاو کړم وی شپې را باندې وکړه او سار وختي ما ته وی دلته ښه په ارام کښېنه چې غږ به نه کوې دې وخت کې نشم بوتلی ځکه دشمن یې ډېر دی غرمه خلک اوده کېږي نو چې غرمه خلک اوده شي نو په دې غرمه کې به دې بوځم خو ګوره چې ما سره ځې که نه نیغ به ما پسې راځې ته به ما سره نږدې نه ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی ګورې او که تا زه پوه شوم چې څوک مخې له رالل او زه په تا یریږم نو زه به یا دیوال ته ودرېږم یا به متیازو ته کښېنم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی وی په دغه چلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رسول
حضور پاک په دار ارقام کې وی ما ورته چې دغسې مو اورېدلي ورور مې راولېږه هغه اطلاع رو رسول خدا سے زړه اطمینان مې حاصل نه شو وایا څه د دین دی او څه د مذهب رسول الله مبارک و مقه یو ټکې دی یو خدای به منې بوتانو دا خدایان دا تاسو باطل خدایان نه چاله څه خیر رسولی شي نه شر بچ کولی شي شر نه بچ کولو کې یو الله ومنه بس وی خدای پاک توفیق راکه او د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو مسلمان شو وی چې مسلمان شوم وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې ابوذر ځه جندب یې خپل نوم دی جندب وی ما ته وی چې ابوذر زه خپل کلي ته واپس د دې وخت کې زما ډېر زیات دشمنان دي او انشاءالله یو وخت کې به الله دین غالب کي نو چې دین کله غالب شو نو بیا راځه مې چې والله که صبر شوه دین رښتونی دی او زه به صبر شم ګوره د اسلام یو عجیبه طاقت دی که نه دا درې ورځې چې اسلام پکې نه و نو یارېده غریب چا دی د خولې نه غږ نه شي ایستی او چې اسلام راغی بیا څه وایي کلي ته ځم ولې دا رښتونی دین دی قسم په الله والله ورځم او د دې مشرکانو کافرانو په دا منځ کې چغه وه او راغی د بیت الله خواله او چغې واله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خو چې دا چغې واله بس خلک پرې راټول شو اول ټکول شروع شو غریب دومره او دومره چې بېهوشه شو حضرت عباس راغی او پې ور پرېوت وی خلکه د څه کوئ د ده په قوم زمونږ لاره ده چې شام ته ځو راځو نو که دا مړ شو نو بیا زمونږ لاره بنده ده مونږ به شام ته په کومه ځو په کومه به راځو زمونږ غله خو ټوله شام نه ده مونږ خو غنم اوربشې ټول هغه ځای نه راوړو نو دا سړی وجنې ځان له کار ګورې نو وی خلکو د عباس د خلکو نه خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت برابر شو ودرېدم وی بیا مې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی بیا خلک را باندې راغونډ شو وی بیا وینې کړم بیا ته عباس خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت بیا ټیک شو وی بیا مې چغه وواله ایمانی جذبه چې چا کي هغه چپ نه پاتې کېږي ایمان نشته نو پټ دی غریب درې ورځې غږ نه کوي ایمان راغی بس ایمانی قوت او ایمانی جذبه دا پټه نشي پاتې کېدی د اوچته زور کوي وی په درېیم ځل مې بیا اواز وکړه وی بیا خلک رالل او وی راګیرې کړمه وی بیا ته عباس صاحب کې ظالمانو ګورې که مړ شو په کومه به دی وی عباس چې خلاص کړمه رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې راته وجړل ټول وجود مې د وینو وینو شوړ پوړ دی ډک دی ما ته ابوذر زما ومنه خیر دی تا خپل حق ادا که لږ صبر کوه زه خپل کلي ته اسلام به یو وخت غالب کې بیا راځه هغه ابوذر نه خدای څوک جوړ کړل اوهو ابوذر د رسول الله صلی الله ټول صفتونه په صحابو کې خواره پراته دي د سخا صفت په عثمان کې پروت دی د زور او د طاقت صفت په عمر کې پروت دی د قضا او د فیصلو صفت په حضرت علی کې پروت دی او د دنیا نه د رغبت چې دنیا سره مینه نشته محبت نشته هغه صفت په حضرت ابوبکر کې پروت ابوذر کې پروت دی ابوذر به بس مال دولت جمع ګناه ګڼله په دې صفتو او د پیغمبر علیه السلام نه کوم حدیثونه چې اورېدلي بس ابې خلکو ته وې خو که چا به ښکلې جامه چولې دی به ورغې او بوډا سپینګیری و په مدینه کې به اوسېده ابې وټساو هی د خدای نیک بخته دا جامې دې نوې چولې دي دونه ژوند دې شته په دې خو پنځه جوړې کېدې غریبانو له به دې ورکړې وې چا به خشته کور جوړ کړی و دی به دروازه به یې ورته وویله روبند دا دې څه جوړ کړی دي دا مې کور جوړ کړه ته به دې کور کې اوسېږې که نه قبر نه به ځې قبر جوړ کا کور دې جوړ کړی دی بلا پیسې دې په دې ولګولې بس هر چا سره جنګ جګړې حضرت ابوبکر صدیق زمانه وه هم تېره شوه د عمر زمانه هم تېره شوه د حضرت عثمان زمانه و جنګ زیات شو خو چې چا سره و پیسه وه دی به ورته و جګړه او چې چا به دکان کې سودا درهم او دنانیر درهم کیو من النار په دې به اور کې داغ میلاویږي درته ښه عثمان صاحب دته وی ابوذر لاسې وکړه چې لاړ شه شام ته هلته کې حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه هلته
هلته معاویه صاحب له شام ته ولېږه وی ابوذر بوډا سپینګري د رسول الله مبارک ته لومبي زمانې صحابي دی لږ خیال یې ساته مدینه کې خو ټولې جګړې شروع دي غږ ورته نه شو کولی هلته هم دغه جګړې به وې خو چا جامه به ښکلې وه په کونټه یې ټس که چا سره به پیسې وې په کونټه یې ټس که چا سره به اسو ښکلې په کونټه یې ټس که چا سره به قیمتي و خو یا د خدای نیکبخته به دې خو لس کېدل غریبو له به دې ورکړي حضرت معاویه رضی الله عنه عثمان صاحب ته خط ولېږه بابا جي نه مې خلاص کړ مشر دی سپین ګیری دی د حضور پاک خاص ملګری مونږ خو څه نه شو ویلې خو روزانه جګړې دي عثمان صاحب ورته ویل راځه مدینې ته راغی نو ربضه ورته وایي ربضه هغې ته یې ولېږه د دې قسیم او د مدینې منورې تقریبا په منځ کې ما لیدلی ده نو هلته یې ولېږه وي هلته دې رشه بس دا یې دی کې دې رشه چې څوک پکې نه ځکه ته روزانه جګړې کې نو بس ښه کوم که نه خلک په جامو څه کوي دا قیمتي باندې خدای نه خوشحاله یي او بچي خوشحاله یي او بلډینګونه دي او جامې دي او دا یا خدای پاک ربضې ته لاړه ولته په خاورو کې پروت دی او بیبي ورسره ده او ناجوړه شو غریب بیبي ورته وایي ګوره چې د چا نه منې زموږ نه منې دغه دې حل دی دلته که ته راته مړ شوې نو دا سنبالوي به دې څوک بیمار شوې اوس راته زه دې څوک کم مړ شو کفن به څوک در کوي جنازه به دې څوک کوي خخۍ به دې را سره څوک یې ابوذره ټول خلک درته لګیا چې دا خبرې مه کوه مه کوه او ته همغسې لګې وی ښځې زما خبره واوره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ابوذره چې کله د اسلام راوړه نو یوازې وي چې هجرت کې یوازې به کې او یوازې مې وکړه او چې مرې نو یوازې به څوک به راسره نه او قبر به دې په داسې ځای کې چې یوازې به بل څوک به درسره نه او چې قیامت پر ورځ پاس او جنت ته ځې نو هم یوازې به روانې ما ته رسول الله مبارک دا وصیت کړی او دنیا کې به هم یوازې ملګري به دې نه خو چې زه مړ شم که نه په خاورو غریب پروت دی په خاورو نه بستره شته نه کوټه شته اونې سوري ته پروت دی او بیبي ورسره د خدمت کوي چې کله زه مړ شم دې لارې ته به وځې یو قافله به را روانوي او اواز به وله ورکې چې ای قافلې راشه یو مسافر مړ دی مهرباني وکړې را سره سنبال کې او را سره یې ښخ کړې نو بیا ته د مدینې ته بیبي وایي چې دا خبرې مې واورېدې ډېر مې زړه دک ورغی چې خدایه دومره لوی سړی دومره لوی صحابي او دا حالت چا ولا پیغور هم ورکړه وی ته دلته راورسولې وی دا خو لازې دلته راورسولم وی قسم دی چې څه حکم کوي زه به منم امیر المؤمنین دی بادشاه دی د پیغمبر مبارک خلیفه دی دی کې سوته د غریب په هغه خاورو د پاسه د خاورو په بالخ او د خاورو د پاسه ښځه یې وایي چې لاړم ووتم لارې ته کوز شوم د وصیت مطابق رښتیا یو قافله را روانه قافلې له مې اواز ورکړه ایرونو یو مسافر دلته راته مړ شو د خدای په خاطر راشه او دا را سره سنبال کې کفن دفن او جنازه وکړي هغې وایي ښه خورې مسافر دی هېڅوک نشته نه مسلمان الله چې ورشو قافلې والا زر رالل چې ویې کتل اوهو دا خو ابوذر دی او خلکو پېژانده که نه دا حضرت ابوذر غفاري دی رضی الله تعالی عنه دا دلته څه کوي اوهو دا خو موږ له غنیمت دی د خدمت د قبر د دفن هغه ځای کې ولا هغې قبر وکنسته کفن دفن یې ولا ورکړه او په هغه ربضه کې دفن کړه دې قبر له تلې ما لیدلی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبي ملګري دا مې راته غټ غټ راغونډ کړل لوی لوی ملګري مې راغونډ کړل چې کوم لوی لوی هغې نه پس رب العالمین دا آیت نازل کو انذر عشیرتک الاقربین چې بس اوس به خبره لږه نوره سختېږي اوس خو نبوت میلاو شو یو کس راځي پټ پټ ته سره مسلمانېږي اوس به لږه خبره خورو اوس به د خپل نږدې قوم له دعوت ورکوي رب العالمین رو نبی علیہ السلام ته هدایات ورکوي چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه نو څه موده پس یو آیت ورته نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین
چې کوم ستا نږدې ډله قوم دی نږدې قوم هغه زما د عذاب نه ویراوه هغې له دعوت ورکړه واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین او چې کوم تا سره مسلمانان دي او ستا تابع شوي دي هغې سره ډېر د عاجزۍ ژوند تېر کا هغې سره د نرمۍ ژوند تېر کا د محبت او د مینې ژوند ورسره تېروه د دواړو مطابق هدایت راغله ځکه دا غټه قرباني ده چې یو سړی د پلار نیکه دین پرېږدي او اسلام قبلوي او دا غټه قرباني ده چې په ټول کور کې یو سړی مسلمانېږي او ټول کور مخالف دی ټول قوم مخالف دی کور مخالف دی ډېره لویه خبره ده نو د هغې متعلق هم الله پاک نبی علیه السلام له هدایات ورکړل واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین چې کوم مسلمانان ستا تابع شو او ستا ملګري دي هغې سره به ډېره نرمي کې خپلو سره اوږه ورته ښکته کا پښتو کې خلک وایي اوږه ورته ښکته کا نرمي کوه د محبت او د مینې او د خلوص زندګي او ژوند ورسره تېروه او چې کوم د قوم دی اوس هغې له دعوت ورکړه د هغې دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو طریقه اختیار کړه او حضرت علي خو کشر و هغه ته یې بچې داسې وکړه چې ته یو دعوت وکړه او د قوم خلک راوغواړه زه به ورته خبره وکړم حضرت علي رضی الله عنه دعوت وکړ او دعوت کې څو یو پیاله پی پکې برابر کړل پی او لږه غوندې د ګډ یا د چیلي غوښه وه او څه اوړه موړه ډوډۍ د هغې نه پخې کړې دا یو دعوت یې جوړ کړو د قوم چې کوم مشرانو بنو هاشم او بنو المطلب ورته وایي دې کې څلوېښت کسان سرکرده مشران نوجوانان دی راغونډ کړل 40 کسان دا د نبی علیہ السلام عبدالمطلب خو د نبی علیہ السلام نیکو د نیکه د پلار نوم یې مطلب و د نیکه د پلار نوم هاشم و نو بنو هاشم د رسول الله مبارک د نیکه پلار او بنو المطلب د هاشم رورو مطلب د نیکه تره چې ورته وایي دا دوه قومې راوغوښتل په دې کې ابو طالب هم و په دې کې ابو لهب هم و په دې کې د قوم ټول خلک ناست و ابو لهب پوه شو چې مسله خو بدله ده نو هغه خو د زړه نه د رسول الله مبارک دشمن و حالانکه خپل سکتر و نبی علیہ السلام مبارک دا ګډ چیلي دا لیچه راواغېسته لیچه خو څه یو قسم پې نه مړېږي هغې راواغېسته یو پیاله کې ښوروا راواغېسته او هغه لیچه د هغه ګډ یا د چیلي د هغې نه په غاښونو باندې لږه غوښه وشکوله او واپس یې کېښود هغه پیالې ښوروا کې او روټۍ پکې ټوکړې کړه وی دا وخورئ نو هغې خندل چې دا یو پیاله د دې سره څنګه وکړو نو الله په هغې کې دومره برکت واچو دومره برکت چې هغې څلوېښتو کسانو ام خوړه او پاتې م شوته دا په خوراک کې د رسول الله مبارک تقریبا لومړی معجزه ده یو خوړه بله مو دوه درې کسان خوري بل له ورکوي هغوی خوري بل له ورکوي ځان ته ترې رالي د هغه پیالې نه خپلو پلیټونو کې اچوي خپلو کاسو کې ځان ته مخې ته اچوي یو پیالې نه رالي ټول پې ماړه شو هم ډکه پاتې شو نور خوراک هم پاتې شو بیا د عربو رواج به دا و چې موږ خو پسې کله جوس کو پیپسي څکو دا څیزونه میزونه زموږ خلک نن سبا استعمالوي صحت له ښه نه دي خو استعمالوي رسول الله مبارک هغه پیالې پې راواغېستل یو ګوټې یې وکړه وی دا وڅکئ ټول هر چاته ځان ته په کاسو کې واچولو هغه هم ټول وڅکل یو پیالې پې څلوېښتو کسانو وڅکل او پیالې کې ته باقي پاتې م شو ابو لهب خو پوه شو چې خبره خو داسې شوه چې کله دې نه پس دې څه خبره کوي
هغه په پویو هغه ته پته و چې داسې اکا دوکا خلک د مرګري شوي دي او د خدا پیغمبري دعوی کړی دا او بعض خلک مسلمانان شوي دي نو ابو لهب پکې आवाज وکړ دا ما د قوم خلکو دا لک وري زمونږ د قوم لک دی خدا جادوګر دی ګوره په پایویم جادو کو په ډوډۍ جادو کاسې نه په مونږ جادو نه کې ځای چیزو بس خلک پاسې دا قسم مجلس منتشر است جوړل رسول الله عمر ډېر خپه شو یا د خدای بنده دا دی خلک د غونډ پاسو خو د رسول الله مبارک ډېر هوښیار او هغه له خدای پاک دا خوی ورکړی جنګ جګړې به نه کولې چا سره باس به نه کو که چا به خبرې کولې رسول الله مبارک به مداخلت نه کو چې خلک به چپ شنو خبره به کوله ګنې دغه وخت رسول الله مبارک له پکارو بیا چې دی ویلې وی ول زمونږ که زمونږ مزاج وي د هغې خپل مبارک مزاج نه زمونږ مزاج چې لکه دا څه جادو دا خو ګوره د خدای پیغمبر یم ولې ظلم کې خلک ولې پاسې زما خبره واورئ که بیا پاسې ستاسو خوښه ده خو زما خبره خو واورئ که نه نه اس نبي علیه السلام غږ ونه که او خپه رسول الله مبارک پاتې شو مجلس خور شو دی لاړه څه موده پس بیا حضرت علي صاحب ته نبي علیه السلام وفرمایل وی علي یو ځل بیا دعوت دا خلک بیا رابلو کاکا ټول کار خراب کړی دی بیا بلو بیا دعوت بیا د قوم مشران نو غوښتل چې بیا راغوښتل بیا رسول الله مبارک اراده کوله چې زه دوی له دعوت ورکوم ابو لهب گپ شپ شروع یو خبره او بله خبره او یو خبره او بله خبره څوک یې خبرو ته نه پرېښوده نبی علیه السلام مبارک عادت خو به ده چې چا به خبرې کولې هغې به منځ کې پکې مداخلت نه کو چې خلک به چپ شنو خبره به یې کوله خو ده داسې خبرې شروع کړې چې اړو چارې نمبر نه ورکوم نو نبی علیه السلام په دې سوچ کې دی چې دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم خو هغه موقع نه ورکوله ډوډۍ هم خوړه ډوډۍ هم کېښودی شوه دی خبرې هم کوي خو چې خبره یې څنګه خلاصه کړه او ډوډۍ وخوړی شوه هلکه وایي ځای چې ځو مجلس بیا خور شو بیا خوند ونه کړ دا لارو کې موټر سایکل چې د چا ولاړي نو هغه د مهرباني وکړي هغه د اجرې ته بوځئ تاسو ټولو ملګرو ته دا یو درخواست دی 13 جمعه زمونږ د دې ملګرو یو موټر سایکل چا بوتلی پته نه لګي نو قیمتي موټر سایکل د هغه غریب زه به اخره کې په دې خبر هم کومه نو هغه خو خیر اجره کې ودرولی نو تاسو دا مهرباني کوئ چې موټر سایکل څومره دي لارو کې مو ودروئ دا د مخامخ اجره ده دا موټر سایکل اجره کې ودروئ نو هغې کې به محفوظ هم ولاړي هغې کې به ورم ورته جلنده کوي سړی به هم ورته ولاړي څه انتظام ورته مونږ هم برابرو خو تاسو مهرباني وکړئ په لاره کې که چا موټر سایکل په لاره کې ودروي هغه ملګري لاړ شئ او موټر سایکل هغه اجرې ته بوځئ ښه ملګري ورشئ خپل موټر سایکل اجرې ته بوځئ لار کې مو ودروئ پته به یې ملګري ته چې چا ملګري موټر سایکل دی هغه ورپاسې په درېیم ځل بیا نبي علیه السلام علي صاحب ته چې علي داسې وکړه چې بیا دعوت وکړه د کاکا د لاسه خو 2 ځله زموږ سیسټم کار خراب شو بیا دعوت وکړه بیا د خپل قوم راوغواړه ځکه الله ماته حکم کړی دی وانذر عشیرتک الاقربین نږدې قوم ځکه رسول الله مبارک په ټول قریشو کې رشته داري وه یو قوم هم د پیغمبر علیه السلام د قریشو نه د رشته دارۍ نه بار نو خو چې دا کوم نږدې دی دا راوغواړه نو بیا هم هغه خلک راوغوښتل بیا وله ډوډۍ وکړه یره یې وکړه دې د ابو لهب بیا لګیا شو خبرې اترې کولې رسول الله مبارک خو پې پیو نو پیغمبر علیه السلام چې دی لږ یو فوټې خاموش شو نو رسول الله مبارک ودرېده وی زما قومه زما یوه خبره واورئ نو دې هم شرمېده چې 2 ځله خو مې مجلس منتشر کړی دی نو که دې ځله هم دا خلک داسې پاسومنو لږه بده ده ودرېږه دې څه وایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید د خدای د لوی عذاب نه مخکې زه تاسو یارو د الله د عذاب که تاسو ایمان راوړو تاسو مسلمانان شوئ خو ټیک شوه لیکن که تاسو ایمان راوړو تاسو له دنیا نه کافر لاړئ نو برباد بشئ تباه بشئ غرق بشئ زما قوم یې
او ما ته د الله د طرف نه دا اعلان شوی دی د خدای پیغمبر یم د الله رسول یم ما ته دا دعوت راکړی شوی دی چې د خپل قوم مخکې ویاره د خدای د عذاب نه تاسو زما قوم یې تاسو ته زه معلوم یم زه څنګه سړی یم تاسو ته زه معلوم یم تر اوسه پورې ما چې د دروغ نه دی ویلي نه مې دروغ خوښ دي رښتیا خبرې کوم ما نه دوکه کړې تاسو سره نه مې چا بل چا سره کړې ده مهرباني وکړئ ګورې زما خبره ومنئ او دا چې کوم بوتان دي په خپل لاسو تاسو جوړ کړي دي او په خپلو لاسو هم تراشلي دي دا تاسو له خیر نشي درکولی دا هم د شر نه نشي بچ کولی مهرباني وکړئ زما خبره ومنئ ابو لهب مق ابو لهب سپیره د پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړه ته په موږ د پلار نیکه دین پرېږدی ته داسې مشر راغلی دا ده نو ترې و دا خورواره دی مجلس دقسې منتشر شو ایسا پرې جوړه نه شو بهر کې د پیغمبر کار دی چې خلک د خدای دین ته بلل پیغمبر په دې نه دی مکلف چې خامخا د خلک مسلمانان شي نه ابه لګي د خدای د دین دعوت به ورکوي باقي د هدایت د خدای په لاس کې دی که د خدای خوښه وه خو سړی به مسلمان شي او که د خدای نه وه خوښه نو بس پاتې به شي د خدای خو خوښه ده چې ټول خلک مسلمانان شي خو که د چا په زړه کې الله ته انابت و نو بیا هغه له خدای ایمان ورکوي خو که څوک مست دی او د چا په زړه کې خدای طرف ته رجوع و انابت نشته اسپیره پاتې شي دې پسې ورته او دا ابولهب دومره سپیره دی خیر ده خبره درته کوم دې پسې ورته بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کم حکم زماره طرف نه تا ته میلاویږي دا ښکاره که اوس بس د پټې خبره اوس ختمه شوه اعلان اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده ګوره ډېره سخته خبره وه اسانه نه روت او د مکې په کوڅو کې به اواز کو یا صباحا یا صباحا د دې مقصد څه دی دا چې په چا دشمن حمله کوي نو دا چغه وایي دشمن چې حمله کوي عموما دشمن د سار وخت کې حمله کوي نو دا چغه خلک وایي مطلب یې دا چې ای خلکا روزه دشمن راغی لوی عذاب را روان دی روزه لوی مصیبت را روان دی روزه خبره ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې ته وخته او چونکې د پیغمبر علیه السلام یو شان خو په خلکو کې خلکو به قدر کوي عزت وکاو نو خلک ټول رو چلیدل چې څه چل دی څه دشمن را روان دی که څه مسله ده خلک په خپله رو چلیدل او که څوک په خپله نشو راتلی بعضې خلک په خپله نشو راتلی نو کشران یې راولېږل چې تاسو ورشئ یا زه بیمار یم یا څه مسله ده محمد اواز کوي صلی الله علیه وسلم څه چل دی د صفا غونډې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخته او دا خلک رالل ګیر چاپېره ورته کېناستل څه چل دی وایي تاسو کېنئ خبره درته کوم دا ابولهب بیا پکې ناست دی رسول الله مبارک لاول ورته لومبې دا حکم کوي وی لبستو فیکم عمره 40 کاله څه د پاسه 43 کاله نم زیات عمر ما تاسو کې تیر کړی لوی عمر میں در کے تیر کا کیف وجدتمونی زم سنگ مندے د سنگ انسان لکه دا خبره هغه څوک کولی شي چې په هغه د مسجد د غول عمره داغم د ماشي د خپې عمره داغم پیلی او چې کوم سړی داغداري د هغه نه غلطۍ شوي په ماشوموالي کې ولې نه شوي دا خبره نشي کولی بیا سړی پاسې وي چې او یاره تا ووایې نو زه به راته ووایم تا پلانکي وخت کې دروغ ویلی دی ما سره یې دوکه کړې ده ما سره دا چل پلانکي سره دا چل پلانکي سره دا چل الحمدلله د رسول الله مبارک جامه د ماشوموالي نه تر اخره پورې پاک او صفا لکه د شیشې څنګه منتب ټولو قوم په یو ژبه آواز ورکړه وجدناک صادقا و امینا موږ ته په دو صفتونو مونته یو رښتونی او امانتګر تا چې د ژوند کې دروغ نه دی ویل تا چا سره دوکه نه ده کړې خیانت دې نه دی کړې ټګي دې نه ده کړې څوک دې دوکه کړې نه دی پاره طریقه چې وی یو خبره درته کوم
وی که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غونډۍ د هغې طرف نه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي خبره به ومنئ اگر چې تاسو ته ښکاري نشته دشمن او تاسو یو مضبوط قوم هم یې در باندې څوک راتېم نه شي خو که زه ووایم چې د غونډۍ نه پورې غاړه دشمن را روان دی در باندې حمله کوي او به منئ هغوی بلکل منو ولې وی ځکه تاسو پورې دروغ نه دی ویلی مونږ نه نو دشمن خو مونږ به وایو چې دا خبره ده ټیک ده تاسو پورې دروغ نه دی ویلی حقه لفظ یې وی ښه نو زه تاسو ته یوه خبره کوم ډېرې نه چې زه د خدای د عذاب نه تاسو یارو الله عذاب زه د خدای پیغمبر یم صرف نه پیسې غواړم نه بادشاهي غواړم نه دولت غواړم اسم نه غواړم نه تنخوا نن اس نه غواړم یو څیز ده نه غواړم یو څیز چې یو الله ومنه او که یو الله مو نه منو دغه شرک کوئ بوتاو ته سجدې کوئ بوتاو نه غوښتنې کوئ نو د خدای لوی قهر غضب در باندې را روان دی او بیا څه وایي یا بني عبد مناف د قومو ای د عبد مناف بچو د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی ای فاطمه زما لور د خدای د عذاب نه دی نشم بچ کولی مال غواړې رانه غواړه در بکم ای صفیه د پیغمبر ترورې د خدای د عذاب نه تام نشم بچ کولی ایمان دې راونړو ایمان هم راونړو بالکل نشم بچ کولی مال غواړې دولت غواړې دله در کولی شم الله عذاب نه نشم بچ کولی ای زما قومه د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی سیل رحیمی به در سره کوم نشم بچ کولی مهرباني وکړئ یو الله ومنئ مه کوئ دا د خپل لاسو تراشلي څیزونه دي دا تعالی خیر درکوي دې نه غوښتنه کوئ مخلوق نه غواړئ الله نه وغواړئ مخلوق د خیر او د شر مالک الله د خیر او د شر مالک شر نه به د الله بچ کوي خیر به د رب العالمین درکوي خو چې دا خبره وکړه هغه ابولهب سپیره د ټولو نه مخکې پاسېد یو کاڼې راواغېښته په رسول الله مبارک د کاڼې غزار او خیره یې ورته وکړه تبا لکه لهذا دعوتنا خدای دې داسې داسې کا تا موږ دې له غوښتي یو ټول خلک دې راوغوښتل خلک دې ستړي کړل پریشانه دي چې څه چل دی دې له دې را یعنې هغه ته سپیره ته دا خبره داسې وړه غوندې خبره ښکارېده نو د کور نه چې په چا غزار وشي که نه نو بیا پردي کوي قانون دا دی چې خپل تره غزار وکړو نو بس نور خلک هم بیا هسې زما وروڼو چې دې وخت کې رسول الله مبارک به څومره خفه شوي ای کاکا هلته دې په ما د جادوګر الزام ولګه 3 ځله مې قوم له دعوت ورکړه سپیره ته په میانځ کې رکاوټ جوړ شو اوس قوم له دعوت ورکوم ټول قوم له ټول قریشو له مې راغونډ کړي دي او کیدای شي زما خبره ومني نو د خیر د خدای نیکبخت تا دې بدبخته څه دې وکړه سپیره لیکن رسول الله مبارک کار نه کوي پیغمبر علیه السلام مبارک ته د الله د طرف نه حکم هم دا شوی دی دا حکم ورته شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته به دغه نه کوې مقابله به نه کوې واعرض عن المشرکین که څوک ستا مخالفت کوي که نه جواب به نه ورکوي بالکل به جواب نه ورکوي غزار به نه کوې خیره به هم نه کوې غږ به نه کوې بس دا د الله هدایت دی بس هدایت در کوم په هغې عمل کوه او دا دومره سپیرو ابولهب یاره د 2 زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک 2 لوڼه ورته ورکړې وې او د نبوت نه مخکنۍ خبره یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام کلثوم دې سپیره پیغمبر اسلام خفه کاو د رسول الله مبارک زړه زور ورکاو زور زامن یې کېنول وی زما بچی یې وی او وی دا ښځې د محمد ته پرېږدې صلی الله علیه وسلم 2 لوڼې ورته پرېښه څومره دک رسای څومره د زړه صدمه رسای بعضې سړي وي بدماش بعضې سړي وي ټوپکمار بعضې سړي وي متکبر داغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کم داغه کوشش دی چې یو مسلمان نه په زړه باندې پولې ودروما ټیک ته ودروه مسلمان خفه کا خو لوی الله دې وینې ظالمه رسوا کوي به دی
دنیا کې به دې رسوا کوي او آخرت کې به دې رسوا کوي. بعضې سړي د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرموم، نو خلق د هغې نه غلط مقصد واخلي. رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې ټیک شو ځه چې تا ووې نو ودې وې الله پوه شه او ته پوه شه او په کاڼې غزارې مو کو. رسول الله مبارک پې هم لګېد په کاڼې باندې وړه به څونه زور اخېستی او دوه لوڼه ته پرېږده ورته. اوهو څومره لویه خبره، لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی. دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه. ذوالنورین لقب د دې دو لوڼو د وجې نه حضرت عثمان ته میلو شو. د عقای دو جهان د دوو لوڼو خاوند یو نه پس بله هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلی وه. دغه سپېره خدای د پیغمبر علیه السلام د لوڼو د سخرګنۍ نه وساته. دغه سپېره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنۍ نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپېره، خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوک ورساو، ډېر لوی وله پوله یې کو چې دوه لوڼه ته ورته پرېږدی او بیا د هغې د پاسه به یې څه کول ښځه به اطلاع او د ځنګل نه به غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چول په لاره مشهوره داسې ده غنې به راوړې. نو علماء بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچته یې که نو په یو تیږه د پاسه هغه کېښود او که تاسو خیال نو پخوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راوړل په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان راواړم او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځوم. فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړو ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځوم. فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته دیګه ورکړه، پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټس ته دې مرۍ ته پرېوته. دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و، نه چاته چغه والی شي نه څوک شته. اقې د لاسه خدای پنسي کړه مرداره شوه او الله پې څونه خفه شو تبت یدا ابي لهب وتب. دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه ستا دا لاسونه دې هلاک او بربادي. یو زما خیره ده یو د الله خیره ده. الله خو قرآن زمونږ په معاشره په مونږ په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه یې تباه دي. ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بس بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مرۍ ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مردانه کړه او په قرآن شریف کې باینیم نوم د ذکر وشو. ابو جهل نوم نه ذکر شوی، د عتبه نوم نه ذکر شوی، د شیبه نوم نه ذکر شوی، د ولید نوم نه ذکر شوی. دا د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپېرو نوم ذکر شو او الله پې ټاپو والا مهرې پې ولګول چې دی به کم خوا به ځي، دی به د جهنم اور ته به ځي، د جهنم اور د غرغنډو کې به پروت. دنیا کې د کبر وکړه مستی دې وکړه تکبر دې وکړه رسول الله مبارک دې خفه کو، لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کو آخرت یې ټول عمر د اور لمبو کې پروت. د مانونو ظلم به نه کوو. او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي تا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم یې راته وکړه. یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه ده په هغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې
دا ته رسول خفه کې، دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې، دا ته د خدای قرآن ته بند تړې، ظالمه خدای بری تباه کړي. د خدای نه ویریږه. خدای سره څوک دشمني کولی شي؟ نشي کولی. د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه. یو ډینګي را خراب پیدا شوی دی، تر ننه پورې د ډینګي وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کم وایرس دی او دې له څه علاج دی. ننه پورې نه امریکې پته ولګوله، نه برطانیې، نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا، چا هم پته ونه لګوله. بس دغه دی چې بس اوبه ډېر اسکاو، جراثیم به ختم شي، تبري نو پیرډار ګولۍ دی خورو، دا څیزونه میزونه ورکوي. خو د هغه وایرسو دپاره چې ته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته د دې اوسه پورې نشته، د کینسر شته د دې اوسه پورې ونه وته. الله ښایي مخلوق ته چې د ما د یو ماشي مقابله نشي کولی. نمرود ونه کړی شو ته به یو ماشي د نمرود پس پیمه کې ننوته او تر څو چې بره مزل کولی شو مزل یې وکړو او د حق یو ماشي د لاسه نمرود بې خوب او په ټینشن کې پروت او د هغې د لاسه مردار کړ. نشي کولی. یو ستاسو په دې ملک وطن یو 4-5 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغی د خدای زور مولید، څومره پولونه یې یوړل. دا د دلدار ګړی پول، ستا د منډۍ پول، ورپسې ځه د هغه چکدري پول، غټ غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینکونه تېرېدل، هغه پولونه چې د پاسه په د کاڼو د ګټو د ماربلو غټ غټ ټرکونه تېرېدل، خو چې د خدای سیلاب راغی هلته پراته وو. د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی. خو چې الله څوک راونیسي نو بیا یې خلاصولی هم څوک نشي. دنیا کې هم رسوا کي، په شرمونو یې وشرمئ، د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی، آخرت یې خدای تباه کوي. بیا یاد وساتئ زما وروڼو، دا زمونږ دپاره یو په دې کې زمونږ عبرت دی. دی کې الله مونږ ته یو عبرت راکوي، دا ذهن کې واچوه. د خدای دین کې درته څوک بیانوي، لاس یې ښکل کړه، مینه ورسره وکړه. قرآن چې څوک بیانوي مینه وکړه، مدرسې سره محبت وکړه، مینه وکړه. غریب بې کسه بې څوکه شلېدلو والا طالب دی چې د ورسره ښه کېږي، مینه ورسره وکړه، محبت وکړه. په هره طریقه چې کبر به نه کوې. مظلوم ګاونډي رشته دار تربور چې کم غریب سړی دی ظلم به نه کوې. رسول الله مبارک فرمایي د مظلوم چې د خولې نه وباسي، د دې نه زر د خدای دربار ته رسېدونکی شی بل نشته. النبی علیہ السلام فرمایي د اسمان دروازې ورته کولو شي، د وریځو د پاسه شي، او الله وایي ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، مدد به دې کوم، لږ ساعت پس به خو مدد به دې کوم، څه موده پس به خو مدد به دې کوم. ابولهب ظلم وکړه، زیاتې وکړه او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړېده. والله کیسې موکړل هغه دین د پیغمبر مبارک تر ننه پورې په اربونو کربونو مخلوق کې خور روان دی. الحمدلله. دغه ټوله مکه بیا وروسته خدای مسلمانه کړه، دغه ټول قوم بیا وروسته رب العالمین مسلمان کړه، او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې او پلوچې دنیا په ګوټ ګوټ کې خوري. اوسه پورې الحمدلله. ابولهب مردار شو، څه وکړل؟ زما وروڼو، هغې نه پس د دې بسرې نه پس بیا څه وشو؟ ابو طالب له دوی راتلل چې دا راشه وسو څه بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختمه شي. ابو طالب لراله، ابو جهل هم راغی، عتبه او شیبه او دا خلق جرګه باندې رالل. ابو طالب خو ډېر هوښیار انسان او د ټول قوم معزز انسان او خلکو به قدر او عزت کو. دله راله ورته وی چې یاره مونږ تاله راغلي یو ابو طالب، ته د مونږ د ټولو مشر یې، معزز انسان یې، تاله راغلي یو، ستا دارواره دی، تا ماشوم لوی کړی دی،